تفسیر مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 21 میں آج مصنف رحمۃ اللہ علیہ المردود بسبب سقط من الاسناد دی سند نه دی اسناد نه سقط شي غنه ریو غورځي هغه په واجب نه سند بیا حدیث او سند شګرځي مردود نن دی هغه ول بیان درته کوي دی چې المراد بسقط من الاسناد چې د اسناد نه سقط وشي دي څه مقصد ده مراد د المراد بالسقط من الاسناد انقطاع سلسله الاسناد اسناد لكم زنجیر څه د سلسله پاکي یو کړي څه تمانس کی کاټ کی یو کړي او یو پرزات نماز نه کاټ کی خوشاید شکو منقطع دی کړو په چی شي باندې دا شای کټ کی لکه زنجیر کی وا کاډه را وشو کوي زنجیر د مانځ باندې نیم کړلو نه د شی ته د یو روي د زنجیر په کاړې درجه کې د سکله د یو روي تنو غرزي سند شي مانس کی پری شي پری نه سپری رسي وی کنه به کنیکشن غورت شنه مضبوط نه مانس کی نن دا خبره کی چې انقطاع سلسله الاسناد اسناد لكم سلسله د کوم مزد منقطع شي بسقوط راوی نو اکثر یتری پریوزی یا یون زیات عمدا من بعض الروات زن رویان په قصدن د شی تکي چې روي مانځ نه غورځي او عن غیر عمد زنو قصدن اراده نه بساس زواجب بندشي من اول السند بدا غورځیدل کله د سند اوله سینوي او من اخره کله د اخر نشي او من اسنائه د مانځ نشي ظاهره خبره مذهب یا سار کی کاټ کی مانځ کی اخر کی لګی کی سقوطا ظاهرا کله کله په جواتا کاټي په دسترګو ګوري نشه د کله کله روي بالکل په ظاهره غرض له خفيا یا کله کله سړی ته اندازه نه کیږي سوچ فکر وکي لګي هو د سقط ولا انواع قسمنا خي انواع السقط يتنوع السقط من الاسناد بحسب ظهوره وخفائه وخفائه الى نوعين د ظاهروالی او د پټوالی په اعتبار سره خو ظاهره شو چې سقط په دوا قسمه ده هما سقط ظاهر و سقط خفي یو ته ظاهر شي بل ته خفي شي ظاهر به خپل قسمونه دي خفي خپل قسمونه دي ټول شپږ قسمونه دي سقط ظاهر نمبر 1 ګوره وهذا نوع من السقط يشترك في معرفته الائمه وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث د کوم ظاهري سقط چې شوی حدیث کې روي و غورځي سند کې غانا په دې باندې خو ائمه حدیثه پیږي کې شریک دي موږ سره او چې کوم ائمه حدیث نه دي بلکې عام مشتغلین بعلوم الحديث چې د علم حدیث سره لګه مصروف وي سوای درس او تدریسي کې هغه ته پته لګي ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه دا به څنګه پیژندل د سقط شي د غورځیدل شي دي روی او د شیخ منس کی ملاقات نه شوا ولی اما لانه لم يدرك عصره یا سره د زمانہ دینه د مندلی کنه د یی چې پلکیره ته روایت کړه ده نه تا خو تنه نه دی ورته څنګه ته روایت کړه ته نه مخکې وفات شو ده هغه ول زمانہ مثلا 320 وتا ول زمانہ شته 440 ته د څنګه شول دومره ټیم خو د سمانس کی ملاو نشاټن کی ته نه بالغ مشوم او ادرک عصره یی زمانہ دی غول مندلی یو وی زمانی کسانو خودمره لری شهرونو کې یو بل تتل مشکل دی په ظاهره لكنه لم يجتمع فيه به وجمع سوی ندی سرا وليست له منه اجازه ولا وجاده نا غول اجازه تر لګلی د بل چا په ذری سره نه یو ته وجاده ور کړی وجاده معنا یو کتاب او رساله شکل کې څه لیکلی چې وای مندي او ختمتی و پیژنی یقین شول چې د پلاني شیخ لیکلی د وجاده الش لذلك يحتاج الباحث بالاسانيد زکه چې کوم سره د اسانید لټي بحث کوي کنه د دې شی تفتیش کې هغه د ته ضرورت لري چې اله معرفت تاریخ الروات دراویانو د تاریخ نه ځان کوی کی چیرې داری په کوم ټیم کې پیدا شو د کومه علاقې د دې مور پلار د شیخانو سنو مندي او د دې ولڅ عادت او اطوار د ټول شان په پیژنې لانه يتضمن بيان مواليدهم چې د تاریخ بزکه پیژنې چې تاریخ شامل دغه په موالید باندې هم تاریخ پیدایش تاریخ وفات او وفياتهم ورګي یعنی تاریخ وفات او اوقات طلبهم وارتحالهم طلب علم او رحله چې کوم غو سفر علمی کړي هغه په کې ذکر شي چې د پلاني شيخانو ته راغلي پلان کې علاقې ده وغیر ذلك نور په کې ډیر شیان وي
وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء. علماء حدیث سقط ظاهر ته څلور نومونه ورکوي او د شي څلور نومونه نور ورکړي به حسب مکان السقط چې د کم ځای نه سقط شوی او عدد الروات یا رویان ته نسو غورځېدلي دي اعتبار سره الذين اسقطوا. وهذه الاسامي هي غدة من المعلق نمبر 1، نمبر 2 المرسل، نمبر 3 المعزل، نمبر 4 المنقطع. نو د سقط چې کله مختلفو طریقو سره شي به نومي بدلیږي. نمبر 2 موږ سره سقط چې کوم دویم قسم د اسم بنیادی هغه د سقط خفي پټي طریقې سره سقط شي. وهذا يدركه الا الائمه الحذاق. ودي بن صرف هغه ائمه علماء حدیث ماهرین پیږي چې حاذق وي ماهر وي او خپ د دې پن کې دي تولا لري. المطلعون یا المطلعون على طرق الحديث وعلل الاسانيد چې د حدیث اسانیدونه او د سند ول عللنا وجنا بمریاننا اقداحنا خبر وی پوی وی اکاس د شی تبع کولې شی وله تسمیتان دي دوا قسمونه دوا نمونه دي وهما المدلس المرسل الخفي. واليك البحث في هذه المسميات السته مفصله على التوالي. وتفصيل سره شويه ما د غشپې ګول نمونه ته تفصیل ذکر کوم. مسميات من د شیان کنه سته مفصله على التوالي من درجه به درجه تخایم په در په. المعلق نمبر 1 قسم مسران دا معلق تشتل شل تعريبه لغه هو اسم مفعول من علق يعلق التعليق. دا د اسم مفعول سیاده باب توفیل نه علق الشيء بالشيء یشي بل پر راکیړای کی وسره وتړي اي انات وهو ربطه بيسر تړلې ناتای وسره پیدا کی وجعله معلق د سیوګر لکه شای چې راکیړای وي زړند شي. وسمي هذا السند معلقا. دي سند معلقا ذکر شي بسبب اتصاله من الجهه العليا فقط چې پاسه طرف نه خدا متصل خدا لاندې طرف نه کیړای وي کنه ان لکه د سی وګوره دا سند مترکیړای شو څنګه پیغمبر علی صلوات و سلام نه سند راغله د مونږ ته اخر کې کټ شو دا شایب ازمکه ته خنه ورسیږي ځلند د زبی کې رزبی لکه زنجیر پاسه چت نه کیړای کې زمکه سره وانه تړي بلکې زمکه نه واد ویل وشته کام کې به شکی جړمبیږي د شیدا. وانقطاع من الجهه الدنيا د لاندې سیډ نه شي کټ شي. انقطاع جهه الدنيا من لاندې سیډ. فسر کشی المعلق بالسقف ونحوه لکه چې یوونی پر اشاره کړه کې لاندې نه جنګي زمکه سره. اصطلاحا د دې تعریف بده شي ته کې ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي. یوروی یا د یونا زیات پی در پی پر لپسی د سند شروع نشي راویان حذف شي دي ته معلق یل شي. شروع دي سند چې تر شي لکه مونږ نه زمونږ د اساتذانو کوم سند بیانېږي دي تل شي مبدا السند. شرح التعريف وستلغ نور وضاحت کوي. ومبدا السند هو طرفه الادنى دا لاندې سیټ تل شي لازم من جهتنا د مونږ طرف نه چي لاړوي. وهو الشيخ المؤلف لك الشيخ مؤلف ويسمى اول السند. ده اول السند نه يلي شي مبدا السند نه يلي شي. وسمي مبدا السند لاننا نبدا قراءه الحديث به. دي ته مبدا السند ولي يلي شي چې امدینه مستند سند ابتدا کو کنه حدیث شروع کوتنه. من صوره د دې صورتونو شکلونه ګورې لکه ايحذف جميع الاسناد ټول سند حدیث می قال مثلا دسی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مرسلم ګرځي بیا. ومنها کله کده شی يحذف كل الاسناد الا الصحابي او الا الصحابي والتابعي. کله کله ټول سند حذف کړي صرف صحابي یا تابعي په کې ذکر کیا دواړه. مثال ګورې مخرجه البخاري في مقدمه باب ما يذكر في الفخذ. پتانه متل چې کومه مسله د مقدمه د باب کې د شی امام بخاري وروړي دی. وقال ابو موسى چې غطوا النبي صلى الله عليه وسلم ركبته حين دخل عثمان. شکل عثماني غني سي کور تر دنه کېدو کامره ته پیغمبر سم به خپل ځان شکو پټ کړلو جوړای پیروا چولو. فهذا حديث معلق ده معلق تولي لان البخاري حذف جميع اسناده الا الصحابيه وهو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه. دلته کې صرف صحابي ذکر کړل نو ټول سند شده حذف ته. دسي حديث حكمه الحديث المعلق مردود. دا مردود ولي لانه فقد الشرط من شروط القبول. دي کې د قبولیت له شرطونه ورکوي
او اتصال سند پکې نه متصل کنه وذلك بحذف راو او اکثر من اسناد یو یا ادواتنا یا ډیر حذف ما عدم علم نه مونږ ته پته نه لګي به حال ذلك الراوي المحذوف چې محذوف ری د څه درجه کسو حکم المعلقات في الصحيحين مخته مصنف سي چې چلو ټیک ته دا خبره منوشي معلق مردود وي خوي خبره ته دي سراغ وسه کچرته کې معلق حدیث په صحیحین کې راشد دي حکم بیا بدل وي هو ان المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلق خبره لكن ان وجد المعلق في كتاب التزمت صحته کبه د معلق په داسې کتاب کې راغلی چې د صحت ځان باندې لزومي کړي شي زه صرف صحیح راوړم که صحیحین لکه بخاری مسلم په هدا له حکم خاص دی به بلا حکم وي قد مر بنا في بحث الصحيح مخکې د خبره تیر شي ولا بس بالتذکر به هنا دلته دوباره به ذکر کوو څه پروا نشته هو ان غداده ما ذکر بصيغه الجزم كمعلق حدیث د جزم یقیني سره راغلی بیا خو سیده فقال لك ويشي قال فلان ذكر فلان حكى فلان فهو حكم بصحة المضاف إليه دا د سوی لکه مضاف الیه چاته سي اضافت شي هغه د هغه صحت حکم په لګول چې بس د صحیح سند ده نمبر 2 وما ذکر بصيغه التمريز د ضعیف صيغه سره کمزوري بیماری صيغه سره چې ذکر شي هغه حکم به بدل وي لکه تی قیل یلی شی یار چاوی یلی شی دی بس کمزوري خبر شو کنه ذکر حکم مجهول صيغه سره راوړي فليس في حكم بصحه المضاف الیه دي کې د صحت حکم جزما یقینا نشر بل فيه الصحيح والحسن والضعيف دي کې درې قسمه به زیږي صحیح کې د شي حسن کې د شي ضعیف هم کې د شي لیکن ليس في حديث واه خو بیا کچرم د حدیث رغلی په چته کې بخاری مسلم کې یو پکې واه ضعیف حدیث نه وي اگر چې ضعیف درجه کې خیر ده خو لوجودي په کتاب المسلم بالصحيح ځکه دا صحیح کتاب کې وطريق معرفه الصحيح من غيره كصحيح غير نه بالاول او بجندل غاړي هو البس ونسند هذا الحديث هدي حديث ولا سند ولټي والحكم عليه بما يليق به او په حکم لګل چې کوم حکم سره ریقي ما حکم په لګایي